بیشک چی بندگی نوری بلوار صفات دی پرندیا صلی اللہ علی النبی الامی زمانے معدل مشران معشومان نوجوانان او کورنو کی باوقاری عزتمند رومیان ہوئے رب ذوالجلال نے منگو تاسو تخبل رضا احمد تغلق او دا آقای نامدار محبوب کردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اتباع کامل عشق و محبت زمن استاذ و کس مدون کی ملی محترم و عزان اللہ رب العزت بمنگو تاسو باندې بیشمیر نعمتونه کړی دي د یو نعمت شکریا منگو تاسو نشو ادا کړی د خپل وس مطابق شکریا به ادا کوو لیکن څنګه چې د الله حق دی هغه منگو تاسو ادا کولی نشو بهر حال ستاسو وړاندې ما د قرآن عظیم شان سو قسم ذکر کا او د مبارک علیہ السلام ملغلر احادیث مبارک ممسنا سے ذکر چې د هغې وضاحت او مفهوم و خلاصه به بیانو انشاء الله د قرآن عظیم شان نه دا ثابتېږي او دا معلومه ده د الله رب العزت د طرف نه ارشاد دی او حکم دی فرمایي چې تاسو د خپل ګاونډي سره احسان کوئ تاسو باندې د ګاونډي حقوق دي او بیا الله رب العزت فرمایي مفهوم و خلاصه داسې ده که دا ګاونډي ستا رشته دار دی او که ستا رشته دار نه دی او پردي دی بیا هم د ګاونډي سره به ته بهترین اخلاق استعمالوې او احسان به ورسره کوې ښېګړه به ورسره کوې دا د ګاونډي په ګاونډي باندې فرق دی اوس ګاونډي چا ته وایي عربی کی گاونډي ته جار وایي جار د جار معنی د ګاونډي نو ګاونډي چا ته وایي بالفرض ستا دکان دی او خوا کې سره د بل یو ملګري یو قابل خوا دکانونه دي دا ستا د دکاندارۍ ګاونډي دي یا ستا کور دی او یو قابل خوا ستا نه څومره کورونه دي بعضې کتابونه کې لیکلي چې 40 کوره پورې 40 کورونو پورې یو قابل خوا تا نه څومره کورونه دا ستا ګاونډیان دي یا بالفرض هغه هم ګاونډی دی چې په مسجد کې تا سره په یو صف کې ولاړ دی په یو مسجد کې تا سره ولاړ دی کوم مسلمان بنده دا ستا ګاونډی دی اوس د ګاونډي په ګاونډي دا حق دی چې د سره به احسان کې ښېګړه وکړې که ګاونډي دی غریب وي د ده به تپوس کې چې څومره ستا وس کېږي نو د هغه ګاونډي سره به ښېګړه کوې او که بالفرض تا سره دا ګاونډي بد سلوک کوي او تا سره ښېګړه نه کوي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک ته یو کس رالو وی ای د الله د محبوب ملګریا وی یو ګاونډی دی زما ما سره ډېر زیات بد سلوک کوي ما ته ضرر را رسوي ما تنګوي او دغه شانتې ما ته کنځلې کوي نو لحاظه زه هغې سره څه وکړم ځکه د رسول الله مبارک صحبت یې اختیار کړی او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مجلسونو کې ډېر صحابه ناست نو زده کړه د محبوب علیه السلام نه کړې وه الله رب العزت ځکه دومره لوی مقام و مرتبه ورکړې وه نو هغه بنده ورته رالو د رسول الله مبارک امتي ورته رالو وې یاره جي زه څه وکړم ګاونډي راسره ډېر بد سلوک کوي کنځل هم کوي بدې ردې هم کوي لہذا ما ته څه وایي قرآن راته څه وایي احادیث راته څه وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک ورته فرمایي وی که دا ګاونډي ستا د الله رب العزت ستا د رب نافرماني کوي نو وی ته د خپل رب نافرماني مه کوه او هغه دا چې الله دا فرمایلي چې د ګاونډي په ګاونډي دا حق دی چې دوی به ورسره احسان کوي ښېګړه به کوي ښکلي اخلاق به استعمالوي بد رد به نه وایي نو معلومه دا شو ستا دا ګاونډي ستا د رب نافرماني کوي ځکه د الله حکم نه مني الله فرمایي چې ګاونډي سره احسان کوه او لہذا دی دغه خبره نه مني احسان نه کوي تا ته کنځلې کوي بدې ردې وایي نو معلومه دا شوه چې ستا دا ګاونډي ستا د الله نافرماني کوي نو ته د خپل رب نافرماني مه کوه ته د خپل رب فرمانبرداري کوه او د الله حکم ومنه که دوی سره بد هم کوي نو ته ورسره ښه کوه ته ورسره څه کوه ښه ورسره کوه ښېګړه ورسره کوه قرآن عظیم شان منګو تاسو ته دا تعلیم راکړی چې د ګاونډي په ګاونډي دا حق دی چې ته به د هغه سره ښېګړه کې احسانات به ورسره کې که تا سره بد هم کوي ته ورسره بد مه کوه الله هر څه ویني څومره چې ورسره ته ښېګړې کې الله به تعالی عزت نور هم درکوي
حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک هغه فرمایي دا وینه روایت دی وی د دوانو جهانو سردار مبارک آقای نامدار محبوبی کردگار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه موږ ته فرمایي مطلب دا چې یو مجلس کې ناستي صحابه هم سره ناستي ډېر ښکلی مجلس و چې رسول الله مبارک تشریف فرماو او صحابه سره ناست الله عجیبه مجلس په رسول الله مبارک وی موږ ته ارشاد فرمایي چې تاسو ته زه یو څو خبرې نه ښیم یو څو خبرونه تاسو چې دي نو هغه زه خبرو مانه چې ډېرې مطلب قیمتي خبرې دي او هغه دا که دا خبرې هغه چاته به وي زه کومه رسول الله مبارک فرمایي چې کوم کس یادوي او په دې باندې عمل کوي او بیا هغه خبرې نورو خلکو ته ورسوي او هغه پرې عمل وکړي بلې بیا دې کې عمل وکړي او بیا نورو خلکو ته ورسوي او هغې پرې عمل وکړي لکه بالفرض موږ او تاسو ته دا موبایل لګېدلی دی ما چې څه د قرآن عظیم شان په رڼا کې د احادیثو په رڼا کې زده کړه کړې ده نو دا اوس دا خبرې خلکو ته رسول دي لکه رسول الله مبارک وفرمایي چې خپلې زده کړې او په هغې باندې عمل وکړې او بیا دا خبرې نورو خلکو ته ورسوئ بلغوا عني ولو آیه وي تاسو ورسوئ زما نه یو آیات په معنی دلته د خبرې او د ارشاد دي یو خبره زما نه زده کړې او نورو خلکو ته ورسوئ نو دا خبره زده کې اوس زموږ مقصد هم دا دی چې دا موبایل لګېدلی دی مطلب دا چې دلته خو بالفرض دلته تاسو په دې مسجد کې څومره معزز خلک دي راجمع دي ناست دي راغلي دي دوی خو به بیان واوري خو لیکن بله یو دنیا ده چې د میډیا دنیا ورته وایي هغه ټول خلک دلته نشي راتلی او مونږ ته کېناستي نشي نو هغه خلک به په دې میډیا باندې زموږ د استاسو دا خبره واوري چې مونږ د قرآن عظیم شان په رڼا کې او د احادیثو په رڼا کې څه زده کړي دي هغه خلکو ته رسوو بعضې خلک وایي یاره دا شي ټیک نه دي ولې ټیک نه دي مونږ او تاسو حق خبره کوو قرآن وایو احادیث وایو خلک په ګډو وډو باندې سر دي او ګډې وډې په دې کې وایو او مونږ او تاسو د هغې مقابله کوو مونږ ورته احادیث وایو قرآن ورته وایو خلک خو د دې شي نه نه ګلاریږي خامخا موبایل ګوري نیټ ګوري چې ګډې وډې پکې ګوري چې احادیث مبارک ورته مونږ فرمایو د رسول الله مبارک احادیث ملغلرې ورته غرض کوو او قرآن د هغې پکې درس کوو نو دا خبره نه ده نورون علی نور نو ابو هریره صاحب ته څه وایي وی داسې کس ته به هغه خبرې زه کوم چې هغه زده کړي دا نورو خلکو ته ورسوي نو ابو هریره صاحب فرمایي ما ورته چې د الله رسول به ضرور راته وښایي او زر راته وښایي زه یادوم او خلکو ته به هم رسومه او خپله به پرې عمل کوم الله اکبر صحابه خو په رسول الله مبارک سم ویل وکړه اصحابي کالنجوم رسول الله مبارک فرمایي که نه زما صحابه په شان د ستورو دي او کم صحابي پسې چې څوک روان شو بس کامیاب وي هر یو صحابي پسې چې څوک روان شو نو دا به کامیاب وي نو موږ به د صحابه کرام رضی الله عنهم مبارک په نقش و قدم روانېږو انشاءالله د هغې زندګي به سټډي کوو د هغې لایف سټوري دا به سټډي کوو د هغې زندګي به ګورو په دې به عمل کوو انشاءالله خپلې عملي زندګۍ کې به راوړو نو به هر حال نو ابو هریره صاحب وایي ما ورته وایي چې د الله رسول دا خو راته وکړه دا خو ډېرې قیمتي خبرې وي نو رسول الله مبارک وفرمایل ای ابو هریره آی او دا یاد ساتئ چې ابو هریره صاحب فرمایي رسول الله مبارک زه د لاس مبارک نه لاس نه ونیولم څه نه ونیولم د لاس نه ونیولم الله اکبر څومره ښکلې کیفیت او حالت چې رسول الله مبارک ابو هریره صاحب د لاس ونیول او راته بیا پنځه خبرې بالکل په ګوتو باندې شمار کړي یو دا ای ابو هریره وی ته ځان د خرابو نه وساته دا خبرې به موږ اورو په دې به عمل هم کوو او نورو خلکو ته به انشاءالله رسوو په هر میدان کې به رسوو هر ځای کې چې وینو په هر مجلس کې هر شعبه کې د دین موږ خدمت کوو نو دا به رسوو په هر لحاظ سره نو په هر حال ویو راته ده ووایي چې ای ابو هریره که زه د لاس نیولې ما چې ته څوک ځان د خرامو نه وساته ځان د څه نه وساته د خرامو نه وساته وی چې ته ځان د حرامو نه وساتې وي ته به د الله په مخلوقو د الله په بندګانو کې به د ټولو نه زیات عبادت ګزار شي سبحان الله د ټولو نه زیات عبادت ګزار به شي ځکه چې به وجود ته خېټې ته حرام مال لا نړو نو ته چې عبادت کې د عبادت په قبلېږي بل د دې برکت دا دی چې خېټه کې حرام مال ني نو ستا به عبادت ته شوق او محبت پیدا کېږي او کله چې د خېټې ته حرام مال لاړو بیا بستا عبادت ته زړه نه کېږي د مونځ ټیم به برابر یو ټیمونه به ورکوي مړه به زم په دې کیسو به تا نه جمع قضا شي مونځ به درنه وشي دا ولې
د دینه په دې خبره ته ویریږه چې یاره زما دې خېټې ته چېرته حرام مال تللی په څه وجه چې زما مونځ ته زړه نه کېږي، ذکر ته مې زړه نه کېږي، تلاوت ته مې زړه نه کېږي، یو دینی مجلس ته د هغې تګ ته مې زړه نه کېږي، او څوک چې د قرآن درس کوي هغې ته مې زړه نه کېږي، او چې درس کوي په هغې اعتراضات کوم، هغې پسې خبرې کوم او چون چرا پرې کوم وغیره ذلک، نو په خپل ایمان ویریږه.